د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړو یو عجیب واقعه ده. ابو جهل اعلان کړو چې کم یو کس نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید کو هغه ته په انعام کې سل اوخان ملاويږي. په دې کې ډېر کسان چې کوم نه تیارې وکړه لاړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل اس چې کوم دی تیار کو باغې باندې کېناستو او روان شو. په لاره کې یو صحابي مخې ته ورغی، تپوس یې کوي عمر چېرته ځې؟ عمر ورته وایي نعوذ بالله دلته یو داسې کس پیدا شوی دی چې زمونږ خاندان د خپل یو بل نه چې کوم دی جدا کوي، زوی د پلار نه جدا کوي، پلار د زوی نه جدا کوي، زوی د مور نه جدا کوي، مور د زوی نه جدا کوي. نو هغه صحابي ورته وایي چې عمره ته هغه ته څه نشي ویلی، هغه نشي قتل کولی، ځکه د هغه یو ډېر لوی قوم دی او هسې نه سبا چې کوم دی بیا هغه قوم چې کوم دی نقصان درته ونه رسوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وایي که هر څه یې زما بیا ورته هغه یو پیغور ورکوي چې ته خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام د قتل په اراده باندې راوتی، خو تا ته پته نشته ستا خور مسلمانه شوې ده او ورشه د خپل خور حال چې کوم دی واخله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې دا خبره چې کوم دی ډېره بده ولګېده. هغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د کور لاره پرېښوده او دغه شان د خپل خور کور طرف ته روان شو. د خپل خور کور ته چې کوم دی ورسېدو، ور یې وټکو، خور یې چې کوم دی دننه ناسته ده، خاوند هم ورسره ناست دی. یو استاد یې راوستی دی او هغه استاد چې کوم دی د قرآن مجید آیتونه ورته ښیي. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. دور وټکو، دننه आवाज راغی څوکې، دا ورته وایي عمر. هغه دواړه چې کوم دی ویرېده، خپل استاد ته وایي ته چې کوم دی کمرې ته لاړ شه، هسې نه تا ته نقصان ورسوي. د عمر یو دبدبه وه، یو زور و، په دې کې خور یې لاړه، ور یې کلاو کو او عمر چې کوم دی ډایرکټ خپل خور ته وایي آیا ته مسلمانه شوې؟ خور ورته وایي بلکل ما ایمان راوړی دی. عمر لاس اوچت کو، خپل خور یې ووهله، څپېړه یې ورکړه، ورته وایي د خپل خبرې نه اوړه، ایمان پرېږده. خور ورته وایي عمره زه هم ستا خور یم، څنګه چې ته په خپل کفر باندې ټینګ یې، په خپل کفر باندې کلک ولاړې، دغه شان ما ایمان قبول کړی دی، زه هم په خپل ایمان باندې کلک ولاړ یم. عمر چې کوم دی پریشانه شو. دا هغه خور ده چې د عمر سره به ډېره مینه وه، د عمر هر یو خبره به منله. عمر وایي چې یاره نن زما خبره نه مني، په دې خبره کې چې کوم دی څه چل شته، څه وزن شته. خور ته وایي تا چې کوم دی وختي په پاڼه کې څه ویل هغه ما ته لږ راکړه. خور ورته وایي هغه د الله کلام دی، هغه مونږ داسې ښه بدن ته نه ورکو. اول چې کوم دی لاړ شه غسل وکړه او د هغې نه پس به چې کوم دی
بیا دا پاڼه در کوم. عمر فاروق چې کوم دی لاړې غسل یې وکړو دې کې خور چې کوم دی هغه استاد ته وایي چې تم را بهر شه. عمر فاروق اوس زړه چې کوم دی لږ نرم شو او چې کله پاڼه راواغسته په هغې کې دغه آیتونه وو. عمر چې کوم دی هغه آیتونه ولوستل سړی نرم شو بې اختیاره چې کوم دی سترګې نه اوښکې روانې شوې. خور ته وایي زه مسلمانېږم. خور ورته وایي چې نبی علیه السلام بېګا ستا په باره کې دعاګانې کړې وې چې یا الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر ته چې کوم دی ایمان ورکړه د خپل اسلام د خپل دین د سربلندۍ دپاره. یو عمر چې کوم دی ابو جهل و په پای کې یو ضد و نفاق و حسد و کینې هغه ته بلکل پته وه چې نبي علیه السلام په حقه دی او زه چې کوم دی په ناحقه یې مه څه کوم. هغه د حسد نه چې کوم دی کار اخیستو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خور ورته وایي چې آیا زر لاړ شه نبي علیه السلام ستا په انتظار کې دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اس ته وختو او سیدا نبی علیہ السلام په طرف چې کوم دی روان شو. نبی علیہ السلام په یو حجره کې د صحابه کرامو سره ناست دی. په دې کې عمر ورسېدو. عمر ور ووهلو. نبی علیہ السلام یو صحابي ته وویل ته ورشه وګوره څوک دي. هغه صحابي چې ور کولاو کو ویې کتل عمر دی. واپس چې کوم دی راغی نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله عمر راغلی دی. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وایي تاسو کښېنئ ځکه د عمر یو دبدبه وه. نبی علیہ السلام په خپله لاړې. عمر د ګریوان نه ونیو دوه جټکې ورکړې ورته وایي عمره نه سمېږي په کومه اراده راغلی. عمر ورته وایي د الله رسوله بس دی پوه شومه زه د اسلام په نیت باندې راغلی یم په اراده راغلی یم مسلمانېږم ما ته چې کوم دی کلمه ووایه. عمر چې کوم دی مسلمان شو. په دغه وخت کې صحابه کرامو د نارې تکبیر اوازونه پورته کړه. یو خوشحالي شوه هر طرف ته چې عمر مسلمان شو. د نبي علیه السلام دعا قبوله شوه. عزتمندو او د عمر د مسلمان کېدو نه مخکې صحابه کرامو مسلمانانو به اذان په پټه باندې کو. چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وایي په دې کوټه باندې وخېجه او ښه په تیزه باندې بانګ وکړه. تورې راواغسته وایي زه چې کوم دی نن کافران ګورم چې کوم یو کس ستا خواله راځي چې کوم یو کس راغی دا سر دې وام.